ګاونډي ته د ضرر رسولو سره د انسان عبادت ته نقصان رسي. د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې یو سړي نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل چې د الله رسوله یو زنانه ده، د هغې لمونځ، روژې او صدقې وغیره دا ډېر شیزونه یادېږي چې دا ډېر زیات کوي، خو دا ده چې خپلو ګاونډیانو ته د خپلې ژبې د وجې نه تکلیف ورکوي. نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل چې دا به په اور کې وي. دا شونته روایت کې ورسره راځي چې بیا ورته چا د یو زنانه په باره کې وویل چې یاره روژې او صدقې او دې شیزونو کې خو یې لکه میلې، خو دا دی چې ګاونډي ته د هغې د وجې نه تکلیف نشته. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا ښه زندګي به هم دا جنتي کوي. د حدیث شریف نه معلومه شوه چې زنانه دپاره د ژبې حفاظت د ډېر ضروري دی. حضرت انوي رحمه الله فرمایي چې هره زنانه مسلمانه چې هغه فرایض ادا کوي نو دا د الله رب العزت دوسته ده او ولیه ده، ځکه چې زنانه د کور د بچو د خاوند د هغوی خدمت کوي، دا ډېره غټه مجاهده ده او دا مجاهده هغه وایي چې دا د ولایت علامه ده، خو په دې شرط باندې چې دا زنانه به د ژبې حفاظت کوي او خپله ژبه به یې په کابو کې وي، او اکثر دپاره چې زنانه هر څومره ښه شي همدې شي کمې په هغې کې خامخا وي.